د محمد صلی الله علیه وسلم مقام الله د آیت په آخر کې فرمای ولکن رسول الله وخاتم النبیین مقام د محمد رسول الله سره خاتم النبیین دی انبیاء سلسله پر رسول الله مبارک باندې الله ختم کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انبیاء د هغه سلسله اخرنه کړي دا الله مقام اعلی ور کړي د دین لوی مقام بل چرته کې راشي د نبوت سلسله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله چې کوم دینو ختم کړه دا د محمد رسول الله د پاره د ټولو نه لوی اعلی مقام نور قران تاسو ګورئ مقام د محمد رسول الله نور زین کوم الله بیان کړي تاسو قران کې کتلې دي رسول الله مبارک نه وړاندې څومره انبیاء الله دنیا ته لېږلي هر نبی ته الله نوم اخلي حضرت عیسی علیه السلام ته نوم موسی علیه السلام ته نوم یا یحیی خذ الکتاب بقوه یحیی علیه السلام ته نوم ابراهیم علیه السلام ته نوم یوسف رضا هذا یوسف علیه السلام ته نوم د محمد رسول الله د مقام تذکرہ رااله نبی علیه السلام مقام ته وګوره الله چې کوم دی یا محمد نه وای الله د مینې نه ډک الفاظ رسول الله مبارک ته استعمال کړل یا ایها النبی یا ایها الرسول یا ایها المزمل یا ایها المدثر طه او یاسین سره دا مقام الله هم درې تذکرہ کړی و کوم د نبی علیه السلام دویم مقام ته وګورو منګر انبیاء قصص قران کې وکتل انبیاء باندې خلق الزامات ور ولګول چاوي تبي وقفي چاوي تصفیه نبی ته الله فرمایل نبی خپل جواب په خپل باندې ورکا نبی په خپل وی یا قوم لیس بی صفاها اے قوم ما کې صفات به وقفتیا نشته یا قوم لیس بی ضلاله ما کې گمراهی چې کم دی نشته یا قوم به نبی ته شاعر الله به نبی ته فرمایل نبی خپل صفایر خپل بیانوا مقام محمد وګورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی الخلق الزامات ولګول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمای پیغمبره جواب زما کار دی تا ته خلق دا وای ته یو شاعر الله جواب سوره یاسین کې ورکا وما لمنا الشعر وما ينبغي مقام محمد وګورا الله چې کوم دینو قران کې تذکرہ کوي خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ساحر او مجنون وي الله فرمای محمد رسول الله ستا مقام اعلی تر چا سره من خلا مان ته بنعمت ربک بمجنون دا الله په نعمت سره ته مجنون نه ته چې کوم دینو ساحر نه پیغمبر ته شاعر نه مقام محمد درې آیت په اخر کې وګورا الله فرمای وخاتم النبیین پیغمبر اخرنه پیغمبر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نورست بل نبی دنیا تراتلو والا نشته ټیم کم دی ذاخرنه خبره باندې یو 2-3 منټه خبره جاری ساتم خبره ختموم ما دریوانو خبره اختصارا خبره وکاو ان شاء الله اخر کې خبره دې تر اولم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام د ټولو نه اعلی خاتم النبیین الله د نبیانو سلسله په محمد رسول الله باندې ختم کړه وس ک یو انسان راضي محمد رسول الله د هغه مقام نخکتا هغه کته کول غواړي د رسول الله مبارک مقام کته کول غواړي دنیا په مخ باندې دار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو نه لوی ګستاخ دی او الله برداشت کوم نه سوچ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین والا مقام داغه سره چېړ کوي الله چرته هم نه برداشت کوي رسول الله مبارک ذات کې رسول الله مبارک ذات کې د چا ګستاخی هم الله دا چرته نه برداشت کړي د رسول الله مبارک تر د ابو لهب دی خپل نوم عبد العزى دی ابو لهب ماندار د اور لمبه والا تکسر دی د رنگ نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر دی او دی خو مالدار هم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو وعده کې بدر دوی تبل لك یا محمد علی هذا جماعتنا رسول الله مبارک قوم راغون کا ورته قولوا لا اله الا الله تفلحون لا اله الا الله وای کامیاب بشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بدر دوی الله فرمای پیغمبره د خپل تر سره من خلا تاته بدر دی ولی تاته خیری کړی دی جواب بزور کوم الله قران کې اترا نازل کا تبت یدا ابي لهب وتب الله سورت را نازل کا تبت یدا ابي لهب وتب ما غنا عنه مال وما کسب کم کسر پیغمبر گستاخی کړو الله خیر او مکړه الله فرمایل دې هلاکم شو الله پیراس ګنده مرز ولګو خپل بچو وته مکرکه کوله مفسرین لیکلي دیوال نشاته خپل بچو هغه ابو لهب اورزو دیوال په ورواچو بعضی مفسرین و یو کنده وکنستاو ډانګو کې ورواچو ذکر محمد رسول الله شان کې گستاخی کړي وا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان کې ګستاخی الله چرته نه برداشت کوي. ام جمیل داغه ابو لهب خزرا الله چې کوم دینو دنیا کې هم تبا کړه. الله فرمایل وامراتو حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. اخرت کې ور خپل خاون سره اور ته هم زیک. دنیا کې هم د نبی علیہ السلام په خلاف باندې غنی راغستی. یو ګړی سر ته چې کوم دینو اړم کړي غوندنه ورته مونږ وایو کم چې د کجورو د پوستکي نه جوړ کړي مړې ته ونخد ګړی اوغورځي ځان سره کانو کې چې کوم دینو تباہ برباد کړه. د لیو بچی چې کوم دینو عتبه او عتیبه د رسول الله مبارک دوانو زمان د ابو لهب بچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله سورۃ تبت یدا نازل ک. آغا ابو لهب چې کوم دی عتبه او عتیبه بچو ته وای لار شي دغه لونو ورته طلاق کوي لونو ور طلاق کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حمله وکړه. رسول الله مبارک کمیس وشلو. رسول الله مبارک ته د لونو درد ور ورسید کمیس ومشلې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه لپاره امت ته دعاګانې غوښتلې. نن د بچی تکلیف ور ورسید محمد رسول الله لاس پورته کړل. اللهم صل علی کلب من کلاب. خدای را ټول نه بدترین حیوان په مسلط کې تاسو علماء نو اوریدلی کله په سفر باندې هغه ودبسي هغه لار کې د شپې پړاو چي منظره چې کم دینو سل کوي ځکه د محمد رسول الله شان کې ګستاخی کړي. نن کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت د عقیدینا سوګ منکر دی اجماع قرآن دی دلایل موجود دي دته مسلمان چرته هم نشي ولې ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل مقام نه ښکته کې الله مقام د خاتم النبیین ورکړی دی. الله نه برداشت کوي. د دین اخوا چې کوم دی صحابه هم چرته نه برداشت کړي. رسول الله مبارک شان کې کعب ابن اشرف ته یو ګستاخ دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مقام نه چې کوم دی انکار کوي. کعب ابن اشرف ګستاخی کوي. رسول الله مبارک په شان کې یو صحابي را پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورغه چې کعب ابن اشرف خو ډیر زیرک دی څوک ځان ته نه فریدي زه په داسې اندازې سره د ځان رسول غواړم ځکه زماره پیغمبر په شان کې د ګستاخی کوي. لاړ دوستانه وسره جوړ کړه ورته اسلحه در نالم زکه د لور ډیلر او کعب ابن اشرف د اسلحه 100 پیری اسلحه واغستا او بیا لاړ خواله وای اسلحه می پکار دا ما سوتن ټیم راشه اسلحه بدر کم ځان سره چې کم دی هغه صحابي یو 100 صحابه ځان سره بوتلل لاړ د کعب ابن اشرف خوا کې کیناس. کعب ابن اشرف وای چې دا زما زوړ گاګ ته ورته وای کعب ابن اشرف صحابي ورته وای ډېر خپل خوشبوئی دی نه لګولې وای درې خزي مری دا غوړه خوشاله ول لپاره خوشبوئی چې کم دی نو سره ګوما ورته وای دا تیل دی پر سر لګولي دې کې راته هم خوشبوئی محسوسيږي. ورته یو ما تر خپل سر په تیلو کې ما چولي ځکه زما سر وخته دا غوړیږي هم خوشبوئی کوي. ورته صحابي وای کعب ابن اشرف زه غواړم دا خوشبوئی را باندې خو لګیرا سار سر دا وخته چې کم دینو لګ بوئی کم هغه ورته را دي خوشا لولو سړی لال ټټي ونو بهاري صحابه نور کې نه ولو صحابه راشي مار پیغمبر ګستاخ دار سر د وختونه نه ولې راشه سر ته جدا کوي صحابه د هغه ګستاخ سر جدا کا څنګه چې الله نه برداشت کوي صحابه نه دي برداشت کړي. موږ د پیغمبر مقام خاتم النبیین څوک د ختم نبوت نه انکار کوي د پیغمبر لوی ګستاخ دغه انسان دی. درې خبره الله ذکر کړي نام محمد نام د ټولو نه اعلی دغه شانته مقام محمد کام محمد د ټولو نه اعلی مقام محمد د ټولو نه کم دینو اعلی. صحابه برداشت نه کو پیغمبر په شان کې ګستاخی زمکه برداشت نه کړي. بخاری شریف دی ثابت باب قائم دی امام بخاری رحمت الله علیه تذکرال تک کوي د پیغمبر د یو ګستاخ یو کس چې کم دینو د عیسائی شو او د عیسایانو خوشالول لپاره وای پیغمبر په شان کې ګستاخی کولا کله چې مړ شو زمکه کې هغه عیسایانو خخ کو کم چې پیغمبر ګستاخو هغه زمکه بر راوښته عیسایانو د مسلمانانو راستلې دویمه پیری دوباره دفن کا زمکه ورله جوړ کړه زمکه بیا بهر تراوښته دریمه پیری خجور دفن کا زمکه بیا راوښته هغه عیسایانو ته پته ولګیرا دا زمکه نه قبلې ذکر اخر زمانه د پیغمبر شان کې ګستاخی کړي را پاغه زبانه پرې خلق داغه په جسم باندې اوړي راوړي الله پکې چنجي وکړل حیوانات بخور الله د عبرت نخو وګرځولا ذکر محمد رسول الله شان کې ګستاخی کړي وا. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
زمونږ عقیده ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخرنی نبی خاتم النبیین دی انشاءالله دی عقیده باندې به موږ مضبوط ولاړ یو د دنیا خلق به ځي راځي دا د دنیا خلق چې کوم دی دا به ځي راځي په شان د زګ باندې فاما الزبر فیذهب جفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض الله مثال د حق او د باطل بیانوي لکه څنګه سونه ولې کې سر ته زګ وخیږي څنګه سیلاب راوځي په سر باندې زګي خلق وایي حق لاندې شو او بلاندې شو زګ غلبه وکړه الله فرمایي فاما الزبر فيذهب جفا تاسو کتلی لګه هوا راشي لس 15 منټه وروسته هغه زګ ختمي هغه سونا چې تا ولې کړی را هغه برقراري هغه اوبه برقراري زمونږ د مسلمان عقیده ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوم مالا زمونږ د مسلمان عقیده ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام کارو مالا زمونږ عقیده ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مقام مالا چې نبی علیه الصلاة والسلام خاتم النبیین دی رسول الله مبارک نه وروسته دنیا ته بل نبی راتلو والا چې کوم دی نو دا نشته دا زمونږ اجتماعي مسله ده دی باندې الحمدلله قرآن ګواره او قرآن که دننه تاسو نه ګورئ د قرآن وجود په دې باندې ګواره ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا ته تشریف راوړ رسول الله مبارک نه مخکې الله دنیا ته پیغمبران را لېږلو پیغمبر هم زموږ ستاسو په شان انساني خو چې کله د پیغمبر په لاس باندې الله خرق عادت افعال صادر کړي هغې ته معجزه وایي معجزې نه پته ولګي دا د الله نبي دی هر نبي له الله معجزې ورکړي معجزې وختي معجزې وې د هغه انبیاو سره ختمې شوي دي ځکه عملي معجزې وې محمد رسول الله له الله علمي معجزه ورکړه چې قرآن دی خلکو نه منه ته پیغمبر نه الله فرمایل یو انفړ انسان وما كنت تتلو من قبل من کتاب ولا تخطه بيمينك نه کتاب پیغمبر علیه السلام د مخکې نه لوستی شو نه لیکل کولی شو 40 سال عمر ته ورورسېد چې د زده کړې دور نه دی د هېرېدو دور دی الله قرآن ورکړه نبی علیه الصلاة والسلام رسالت اثبات الله د قرآن په ذریعې سره وکړه موږ د پیغمبر نبوت دعوا وه قرآن په هغې باندې دلیل دی نن قرآن موجود دی پته ولګېده دلیل موجود دی دعوا موجوده ده قرآن شته نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبري هم شته د انشاءالله لازم عقیده ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوم هم اعلی کار هم اعلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخرنی نبی دی موږ به انشاءالله د چا سره په ها کې ها نه میلاو دا علماء کرام د ختم نبوت دا جلسې ولې کوي زما نوجوان ته اغیارو لاس کې نټ ورکړی دی او هلته یې کسان کېنولی دي د رسول الله مبارک په شان باندې حملې کوي د رسول الله مبارک د ختم نبوت په عقیدې باندې او دغه باندې حملې کوي زما هغه د سکول او د کالج طالب علم ته هېڅ پته نه لګي دا څوک دی پټکۍ وهلی دی په مخ باندې ګیره ده دا ماته سا کې راښیي دی په نټ کې وایي دا ډېر زبردست باس کوي زما د نوجوان نه هغه عقیده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ختم نبوت او هغه محبت د رسول الله مبارک زما د نوجوان د زړه نه ایستلی دې دپاره دا اجتماعات کېږي چې کم از کم زما نوجوان ته پته ولګي چې عقیده د ختم نبوت سره انشاءالله زما نوجوان ته دومره پته ولګېده چې آخرنی پیغمبر نبی علیه الصلاة والسلام قیامت ته پورې د رسول الله مبارک په منځ کې او د قیامت په منځ کې بل نبی دنیا ته راتلو والا نشته سنه څه خبره ستا او ذهن ته راله د دې نه هغه غاړې ته رسالې میلاویږي د ختم نبوت په عقیده باندې کتابونه میلاویږي باقاعده د خپلو علماو سره هغه مشوره کوئ او په هغې باندې انشاءالله چې کوم دی خپله مطالعه جاري وساتئ چې رسول الله مبارک د ختم نبوت عقیده ستا او زړونو کې دا چې کوم دی نو مضبوطه شي به هر کیف دی آیت کې الله درې دریو خبرو تذکره وکړه ما کان محمد ابا احد من رجالکم نام محمد د ټولو نه اعلی ولکن رسول الله کام محمد د ټولو نه اعلی وخاتم النبیین او دغه شان مقام محمد د ټولو نه اعلی الله لري د رسول الله مبارک د ختم نبوت عقیده زموږ او ستاسو زړونو کې مضبوطه کړي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام محبت الله زموږ او ستاسو زړونو کې هغه راسخ او مضبوط کړي